محترمو د قربانی مشروعیت د قرآن نه ثابت دی. قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال فرمای فصل لربک وانحر، منځ کوا پنوم د رب خپل او قربانی کوا. د دې وانحر نه علی رضی الله عنه فرمای، دغه کې نور مفسرین فرمای د دین مراد قربانی ده. دویم نمبر قربانی کې محترمو یو خصوصیت دا ده چې په دې ورځو کې زمونږ او د بت پرستو په منځ کې هغه امتیاز او پرخ راځي. هغوی د خپل بوتانو په نوم باندې قرباني کوي، څاروي حلالوي، مونږ د الله په نوم باندې قرباني کوو. دې وجه نه الله رب ذوالجلال فرمایي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. دې وجه نه الله فرمایي فصل لربک وانحر، د خپل نوم د خپل رب په نوم باندې قرباني کوي. نو په دې ورځو کې هغه پرخ ښکاره شي، جدا شي. او دویم نمبر د قربانی مشروعیت د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم ثابت دی، د اجماع د امت نه هم ثابت دی. په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله په مدینه منوره کې یو کالم رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی نه د پریخه، هر کاله متواتر مسلسل کړي دا. دیو جن احادیثو نه ثابت دی او د اجماع د امت نه ثابت دی. او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وی په هر عاقل بالغ آزاد مقیم صاحب نظام مسلمان کدا نارینه ده کدا زنانه ده په د باندې قربانی واجب ده. واجب هغه ته ویل کی چې دا غي په کولو باندې استازما ادا کی او چې کله د پرې خودل په دې باندې ګناګار وي. فرض او واجب په اعتبار د عمل سره یو حکم لري، البته په اعتبار د حکم سره جدا جدا دي. یو سړی کله فرضیت نه انکار کوي کافر کیږي، او کله وجوب نه انکار کوي د ته گمراه ویل شي، کافر ورته نشي ویل. البته په اعتبار د عمل سره دواړه یو شان دي. څنګه چې د فرض پرې خو د ګناګاری کې دغه سي د واجب پرې خو د باغی ګناګاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو د حدیث دی، یو حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې وسو او به قربانی ورمن وجد ساعتن، چا چې وس د قربانی وو ولم يصاحب به قربانی ورکړه نو به زموږ ایدیات نږدې نه راځي. داس نو دا وعیدات هم په سنت په عام احکامات باندې نه راځي، په وجوب باندې راځي. نو امام صاحب مولا فرمایي د دې قسم روایت هم ثابتېږي چې قربانی واجب ده. دویم نمبر د قربانی فضایل هم ډیر زیات، یقینا چې اکثر واوري ډیر بد قسمت به چې قربانی پریږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق دم. د انسان هیڅ یو عمل د قربانی د عمل نه زیات په دې ورځو کې الله ته محبوب نشته دی. انه لياتي يوم القيامه بقرودها واشعارها وازلافها. دا ساروی بر قیامت پر د خپل خکرو سره، د خپل یختانو سره، د خپل د نوکانو سره، دا ټول سيزونه حتی یو روایت کې راځي دا قربانی ساروی چې تا ساتلې دی دغه کم خاصنه دي خوشان دي دې سره دا هم د قیامت پر ورځ راځي دا بر تر پر تل لیکي په زندامات. او وان الدم ليقع من الله بمكان وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قربانی د ساروی وینه زمکه ته لاندې وی رسیدلې چې د الله په دربار کې قبولیت حاصل کړي. تاسو په خوشاله سره کوي قربانی. او مخ یو حدیث تاسو ته ما ویلو خطبه کې ما وایو صحابه ته تاسو ګل الله رسول ما هذه الازاید قربانی څه څه ده بل هو سنت ابيكم ابراهيم عليه السلام. دا تاسو د نیکه ابراهيم عليه السلام سنت دي. صحابه ورته فرمایل فما لنا فيها يا رسول الله، رسول زمونږ لپاره بدی کې سدي بل بكل شعره حسنه. دا قربانی په شامل چې دا کم یختان دي تاسو شمار کې نه شمارل، دا هر یخته په بدل کې تاسو لپاره اجر دی. صحابه بیا تاسو فصوفوا یا رسول الله هغه وړي چې وی دا غي بس حکم وی نبی له صلوات و سلام ورته فرمایل ول هغه وړي د هر یو یخته په بدل کې مستاسو لپاره هغه اجر دی او ثواب دی. او دغه سي د قرباني په وجه باندې الله رب ذوالجلال د انسان ګناهونه معاف کوي تر دې پوري چې یو سړی فقیر وي غریب وي هغه قرباني وکي الله رب ذوالجلال بر دې بدل د دنیا کې ورکی او د قیامت پورس بر در پاره در ګناهونو د کفاره او جنت ترتلو ذریعہ سبب وګرځي. الله ډیر قدردان رب دی. او دویم نمبر محترمو په دې حواله سره کيو سړی باندې قرباني لازم او واجب وي ما مخکې کال باغې باندې تفصیلا بحث کړو
بعضې ملحدین هم دا قسم اعتراضات کې ما پروس کله تفصیلي جوابات کړي وو چې یو سړی دغه پیسې صدقه کوي صاحب نصاب نو په دغه صدقې سره د دې غاړه نه خلاصېږي قرباني به لازمي کوي او دا قربانۍ کې که ډېر شریکان وي ګورې په یو کور کې پلار دی بچي دي دا پلار خپل محنت مزدوري کوي بچي خپل کوي دا بچي چې پیسې راوړي پلار ته ورکوي پلار د کور خرچه چلی نو په دې کې تفصیل لاره که په دې کې حساب ولګولی چې پلار هم صاحب نصاب دی هر یو بچی هم صاحب نصاب دی نو یو قرباني نه کافي کېږي هر یو جدا جدا قرباني به کوي په هغوی واجب ده تېره جمعه پې ما تفصیل سره باس کړی و حدیث مې به دې ذکر کړی دویم نمبر که په یو کور کې پلار دی بچي دي دا ټول محنت مزدوري کوي ټولو ګټه ګوټه پلار ته راځي پلار د کور خرچه چلی دا ټول حساب کتاب کدی وکی دا ټول حساب کتاب نو پدې کې یو قسم صاحب نصاب نه ګرځي نو پدې سره محترم هغه قرباني پدې سره بیا په یو کس باندې قرباني لازم نه ده قرباني به کوم سارو کېږي تاسو ته پتر مونږ بار بار تاسو ته بیان کړی دي چې هغې کې اوښه میخه سنډه غوا غوایي ګډه چیلی عمرونه بیا تاسو ویلي اوښه کم از کم 15 کالو د دې نه چې یو ورځ هم کمې نه کېږي میخه غوا سنډه غوایي سخی دا چې کم از کم د 2 کالو نه یو ورځ هم چې د 2 کالو نه کمه یې قرباني نه کېږي دریم نمبر ګډه چیلی بیزا دا چې کم از کم د یو کال وي د یو کال نه یو ورځ هم کمه نه کېږي البته ګډ ګډه اگر شپږې میاشتو ده خو غټه ده د یو کال په ګډو کې پرېږدې هغې سره پته نه لګي نو بیا د دې قرباني هم جایز ده صحیح ده بیا د دې هم البته د دې قیاس بیا په چیلي او ویزې باندې نه شي کولی د هغې کال پوره کېدل ضروري دي دویم نمبر که د دې غوا وغیره 2 کاله پوره دي او غاښې نه دي شوي نو قرباني پې کېږي اعتبار عمر لره دی غاښون لره نه دی بیا محترمو په غوا میخه په دغه غټو سارو کې 2 کسان شریک کېدی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم البقره عن 7 والجزور عن 7 او غوا میخه دغه سرونه د 2 کسو له طرف نه کابي کېږي او وړو کې ساروي اگر 2 کسانو د طرف نه کابي کېږي یو سړي ساروي واغستو دغه نورسته بدی کې نور کسان شریک کولای شي کنه غټ ساروي واغستو نو که یو سړی مالدار دی د ساروي واغستو د نور کسانو د شریکولو نه ته نو کړي نو وس دا سړی د ځان سره نور کسان چې شریک کوي دا جایز دي خو مکروه دي که په وخت نیت کړی نو نور کسان بلا قرار د ځان سره شریک کولی شي دویم نمبر یو سړی غریب دی صاحب نصاب نه دی خو غټ څاروی واغستو په وخت د اغستو کې د نور چا د شریک کولو نیت نه و کړی نو دی د ځان سره نور څوک نشي شریک کولی ځکه د چې کوم څاروی واغستو دا په طریقې د نظر سره شو په ځان واجب له قرباني اوس د دې ټول څاروي قرباني کول لازم شو البته که به وخت نیت کړی دی بیا به شریک کولی شي دویم نمبر یو سړي څاروی واغستو دره د څاروی د قربانۍ د ټایم نه مخکې ورک شو نو که دا سړی صاحب نصاب دی بل څاروی به اخلي قرباني چې واجب ده بچا او که دا سړی صاحب نصاب نه دی او د قربانۍ څاروی اغست دی واجب پې نه و خو د نفلي طور واغستو یاره قرباني به وکړم اجر او ثواب ورځي دي قرض یې کړی و که د ده را څاروی مړ شو به د باندې بل څاروی نشته دی یو سړي څاروی واغستو دا څاروی ورک شو دا څاروی ورک شو نو که دا مالدار او بل څاروی به اخلي بل څاروی واغستو اوس هغه په منځ کې بل هم را پیدا شو نو په دې سړي باندې د یو قرباني کول هغه لازم دي کمال غریب دی هغه یو څاروی واغستو هغه ورک شو اوس په دل لازم نه دی چې بل څاروی واغستو لیکن دی ولګېدو بل څاروی واغستو په دې دوران کې بل څاروی هم را پیدا شولو نو په دې دوران کې په دې غریب باندې دواړه څاروي قرباني کول لازم دي ځکه دا دواړه چې مونږ قاعده وایو زمون فقها قاعده لیکي لازم النفل بالشروع یو څه نفل له خو چې تا شروع کو در باندې واجب شو نو د بزان باندې غ نفل واجب کړو په دواړو څاروو کې اوس دواړه څاروي به باندې قرباني کول لازم دي بهرحال ان شاء الله نور ټایم ختم دی نور مسائل به تاسو ته بیا اختر په ورځ دغې نه مخکې بیان شي ان شاء الله